د حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ د شهادت واقعه. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو نه مخکې ډېر پناز پاللی شوی او د مالدارو هلکانو نو. د پلار به د دپاره د 200 درهمو جوړه هسته ورته به یې اغوستله. د نوي عمر زلمی و، ډېر په ناز او نعمت کې لوی شوی و. د اسلام شروع زمانه کې د کور د حلقو نه په پټه مسلمان شو او په دې حالت کې اوسېده چې چا د کور والو ته خبر ورکړو. هغوی دې اوتړو، خپل کور والا را لګی شو او حضرت مصعب رضی الله تعالی عنہ یې اوتړو، قید یې کړو. څو ورځې په دې حالت کې تېرې کړې او کله یې چې موقع بیا مونده نو په پټه وتښتېد او کومو خلقو چې حبشې ته هجرت کولو هغوی سره یې هجرت وکړو او لاړو. د هغه ځای نه چې واپس راغی نو مدینې منورې ته یې هجرت وکړو. د زهد او د غریبۍ ژوند یې تیرولو او داسې د تنګستیا حالت یو چې یو ځلې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو. حضرت مصعب رضی الله تعالی عنہ یې مخکې تیر شو، یعنی حضرت مصعب رضی الله عنہ یې مخې ته تیر شو. د سره صرف یو صادر و چې ځای په ځای شلیدلی و او یو ځای پکې په ځای د کپړې د سرمنې پیوند لګېدلی و، یعنی یو ځای پکې داسې و چې د کپړې په ځای پکې د سرمنې پیوند لګېدلی و. دومره د غریبۍ حالت پرې راغلی و. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د موجوده حالت او د هغې لومبي حالت ذکر وکړو. سترګې مبارکې د اوښکو نه ډکې شوې. غزوه احد کې د مهاجرینو جنډه د حضرت مصعب رضی الله تعالی عنہ په لاس کې وه. کله چې مسلمانان د پریشانۍ په حالت کې خواره واره شو، یعنی د جنگ حالت او خواره واره شو، نو دی کلک ولاړو. یو کافر د خواله راغی او په توره یې ترېنه لاس پرې کړو چې جنډه تی پریوزي او مسلمانانو ته گویا ښکاره شکست وشي. د زر بل لاس کې جنډه واخیسته، هغه کافر بدبخته تی بل لاس هم پرې کړو. د دواړه مټې راغونډې کړې او سینې سره یې جنډه اونخلوله. دا ډېر ګران کار دی چې دواړه لاسونه د یو کس نه کټ شي او بیا هغه خپل مټې راټولې کړي. نو د دواړه مټې راټولې کړي او جنډه یې هغې منځ کې اونخلوله چې پرې نه وځي. هغه حضرت مصعب رضی الله تعالی عنہ، یعنی هغه کافر حضرت مصعب رضی الله عنہ په غشي وویشتو چې په دې سره شهید شو، خو په ژوند یې جنډه پریوتو ته پرې نه ښوده. دې نه پس جنډه پریوته چې زر بل کس اوچته کړه. هر کله چې د دفن کولو وخت راغی نو صرف یو صادر ورسره و چې په ټول بدن یې نه راتلو، یعنی وړوکی و. که سر به یې پټولو خپې به یې ښکارېدې او کو په خپو به یې ورته کولو، خپو طرف ته به یې کولو نو سر به یې ښکارېده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې صادر د سر طرف ته کړی شي، یعنی صادر ولا سر طرف ته کړی او په خپو ولا سرګړې یعنی واهه وغیره واچوي. دا وا د حضرت مصعب رضی الله تعالی عنہ د شهادت واقعه چې څومره په تکلیف کې د اسلام جنډه پریوتو ته پرې نه ښودله، یعنی تر دې چې دی
شهید کړی شو خو په جون باندې جنډا پریوتو ته پرې نه هودله. یعنی دا یو د نازک صحابي یو د مالدار کورنۍ صحابي چې هغه دومره د تکلیف وخت او دومره د غریبۍ وخت په هغه باندې اسلام کې راغی چې هغه بیا یو صادر وسرو چې هغه به د یعنی سر به ول پټو خپې به ښکارې دی او چې خپې طرف په خپې به ول پټول نو سر به ښکارې دو. نو اسلام دا ډیر په تکالیف باندې مونږ ته را رسیدلې دی، ډیر زیات په تکالیف او صحابه دې لپاره خپل سرونه پیش کړي دي او قرباني ورکړي دي او دا اسلام او دا قرآن یې مونږ ته را رسولې دی، دا دین یې مونږ ته را رسولې دین اسلام مونږ ته فری ملو شوی نو مونږ سره ځکه قدر نشته. الله تعالی دی مونږ له هم دغه شان د شهادت مرګ را کړي چې په دین اسلام باندې خپل ځان قربان کو او مخالفینو ته شکست ورکو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.